سلامونه ملګرو نن په پی ایس ایل کې د اسلام آباد یونایټډ او د کراچي کینګ یو داسې میچ دی چې نه ډېر زیات امپورټنټ دی او که سوچ پې وکړو نو امپورټنټ هم ډېر زیات دی امپورټنټ ځکه نه دی لکه ډېر اهم ځکه نه دی که دا میچ اسلام آباد بایلي او که کراچي بایلي نو څه نقصان ولا نشته دواړه الریډي په پلی آف مرحله کې دي مطلب د پی ایس ایل نه په دې میچ بایللو باندې یو لوبډله هم نشي بهر کې دی خو که بل طرف ته پوینټ ټیبل باندې سوچ وکړو نو په پوینټ ټیبل کې کراچي کینګ دا وخت په دویم پوزیشن باندې دی اسلام آباد یونایټډ په څلورم پوزیشن باندې دی نو اوس که چېرې اسلام آباد یونایټډ د کراچي کینګ نه دا میچ ښه مارجن سره ګټي که نه نو اسلام آباد یونایټډ به نمبر 2 پوزیشن ته ځي او د 1 او د 2 پوزیشن فایده دا ده چې دا 1 او 2 ټیمان به 2 سیمی فاینل کوي دای فاینل ته کوالیفای کېدو دای سره ډبل چانسز دي جی نو ځکه هر لوبډله 1 او 2 له کوشش کوي نو که چېرې اسلام آباد یونایټډ کراچي کینګ لا په غټ مارجن باندې شکست ورکړو نو د اسلام آباد یونایټډ به 12 پوینټونه شي او رن ریټ په هم د کراچي کینګ نه زیات شي نو اسلام آباد یونایټډ په خرن ریټ باندې 12 پوینټونو سره نمبر 2 پوزیشن ته ورسي او کراچي کینګ الریډي 12 پوینټونه دي نو که چېرې اسلام آباد یونایټډ ته دا میچ ګټي نو پوینټونه به هم د کراچي کینګ نه ویسټ کیږي که اسلام پوینټونه به اسلام آباد یونایټډ ته ملاویږي او که په خرن ریټ ګټي نو بیا به رن ریټ هم د اسلام آباد یونایټډ د کراچي کینګ نه زیاتیږي نو اسلام آباد یونایټډ ټیم چې کم دی نمبر 2 پوزیشن ته بځي نو کراچي کینګ به کوشش کوي که میچ شری ګټیم نه کنه خو چې په کم رن ریټ باندې دا میچ بایلي یعنی په ډېر غټ مارجن باندې دا میچ د اسلام آباد یونایټډ نه بایلي کراچي کینګ به کوشش کوي چې میچ وګټي خو که چېرې بایلیم نو بیا به میچ جوخ کلوز کوي لکه ډېر غټ مارجن باندې به شکست نه خوري کراچي کینګ به مکمل کوشش دی چې کراچي کینګ نه دویم پوزیشن چېرته اسلام آباد یونایټډ وانه خلي نو دا میچ ځکه مې درله په ویډیو کې وویل چې میچ اهم دی او اهم دیم نه خو اوس په تیر شوي ریکارډ باندې د دواړو لوبډلو خبرو کو او په دې میچ کې چې د دواړو لوبډلو کم میچ شوی په هغې باندې به هم خبرو کو په دې پی ایس ایل کې سوري نو په دې پی ایس ایل کې اسلام آباد یونایټډ او د کراچي کینګ میچ یو ځل الریډي شوی دی چې هغه میچ د اسلام آباد یونایټډ ګټلی ځکه په دغه میچ کې کراچي کینګ 128 رنزونه جوړ کړي وو چې اوه کلاړیان یې اوټ چې دا کم سکور دی او دا سکور ورپسې اسلام آباد یونایټډ په 18 اور کې چیس کړي وو اسلام آباد یونایټډ دا میچ ډېر په اسانه باندې ګټلی او صرف څلور کلاړیان نه اسلام آباد یونایټډ اوټ وو بلکې موږ تیر شوي ریکارډ باندې خبرو کړو د دواړو لوبډلو نو تر اوسه پورې د اسلام آباد یونایټډ او د کراچي کینګ چې کوم ټوټل میچونه شوي دي هغه 23 میچونه شوي 23 میچونه شوي دي په 23 میچونو کې 17 اسلام آباد یونایټډ ګټلي 19 او شپږ میچونه صرف کراچي کینګ ګټلي دي په 23 میچونو کې اسلام آباد یونایټډ نه کراچي کینګ صرف شپږ میچونه ګټلي دي 153 ایوریج سکور د اسلام آباد دی او د کراچي 151 ایوریج سکور دی د یو بل خلاف 204 هایست سکور د اسلام آباد یونایټډ د کراچي کینګ خلاف دی او د کراچي کینګ هایست سکور 201 د اسلام آباد یونایټډ خلاف دی لوویست سکور 82 د اسلام آباد دی او لوویست سکور 75 د کراچي کینګ دی د اسلام آباد یونایټډ خلاف نو دواړو لوبډلې چې کوم دي دا داسې لوبډلې چې د یو بل سره تګړه مقابله هم کوي او د دې لوبډلو چې کم فینز دي هغه یو بل سره دا میچ هم زیات انجوای کوي لکه دا دواړه داسې دي چې لکه حریف ټیمان دي څنګه چې په انټرنیشنل کرکټ کې پاکستان او انډیا دي نو داسې په پی ایس ایل کې د اسلام آباد او د کراچي میچ چې کوم دی دا هم یو ګرم میچ کیږي نو خیر دا نننی میچ حواله سره اپډیټس و دي حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ